السلام علیکم ملګرو د پی ټی ایم منظور پښتین جرګه او د خیبر پښتونخوا حکومت په هغوی باندې ظلم تشدد او د هغوی خلاف کارواینې او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د طرفه په شدید الفاظو کې مذمت. ملګرو تاسو ته پته ده چې منظور پښتین د یو جرګې انعقاد کړی دی او په 11 اکتوبر باندې هغه اعلان کړی چې یوه پرامن جرګه به کېږي د پښتنو دپاره په پښتنو چې کوم ظلم روان دی او کوم ناانصافي روان ده د هغې په باره کې به خبرې کېږي او منظور پښتین تمامو سیاسي قیادتونو ته چې پښتانه دي هغوی ته باقاعده دعوت ورکړی دی، جمعیت علماء اسلام ته، پی ټي آی ته، اے این پي ته، او یقینا د دوی مشران او د دوی کارکنان او د دوی قیادت به په دې جرګه کې شرکت هم کوي. خو افسوس چې د پی ټي آی او یا د خیبر پښتونخوا حکومت چې د دوی واړه او غټه نن د دوی په خوله دا یوه خبره ده چې پرامن احتجاج زموږ جمهوري حق دی او پرامن احتجاج دا زموږ حق دی. خو افسوس همدغه احتجاج چې څوک په خیبر پښتونخوا کې کوي نو هغوی سره ظلم کېږي، په هغوی تشدد کېږي. دغه کیمپونه د پی ټي ایم او د منظور پښتین چې کوم ملګري دي هغوی په بعضې علاقو کې څه کیمپونه لګولي دي د کمپین چلولو دپاره د جرګې دپاره، نو د خیبر پښتونخوا پولیسو د طرفه په هغوی باندې حملې شوي دي، په هغوی باندې تشدد شوی دی، په هغوی باندې شیلینګ شوی دی او د هغوی متعدد کارکنان چې کوم دي هغه په دې کې زخمیان دي. مولانا فضل الرحمن صاحبو په خپل پریس کانفرنس کې پرون دا خبره وکړه او د دې په شدید الفاظو کې مذمت وکړو. مولانا فضل الرحمن صاحب وایي چې دا خلک غیر مسلح دي، پرامن دي، نو څه ضرورت دی چې تاسو په دوی باندې دومره سختي کوئ، حمله کوئ او غیر جمهوري رویه هم د دوی سره خپله کړې ده. د دې نفرتونه زیاتېږي. یو خو اول دغه خلک د ریاست نه مایوسه دي او که تاسو داسې د هغوی سره پیش راځئ نو د هغوی دغه مایوسي په نفرت کې بدلیږي او کیدای شي په مستقبل کې دغه خلک مستهلکي ځان نفرت دې حد ته ورسیږي چې ټوپک لاس کې راوالي. او بل طرف ته مولانا فضل الرحمن صاحبو د پی ټي آی نه دا مطالبه کړې ده چې پاکستان ته یو خو د ملیشیا وزیر اعظم راغلی او یو دلته عالمي کانفرنس د کېدو والا دی، نو مطالبې د پی ټي آی نه دا کړې ده چې خپل احتجاج جلسې دا مؤخر کوي، نورو ورځو ته کوي او د حکومت نه دا مطالبه کړې ده چې دوی ته د پرامن احتجاج اجازت ورکوي، دا د دوی حق دی، د جلسې اجازت ورکوي، دا د دوی حق دی. خو افسوس د پی ټي آی والا او یا د خیبر پښتونخوا حکومت چې پرامن احتجاج په خیبر پښتونخوا کې کېږي نو همدغه رویه ورسره خپله کوي. کوم چې وفاق یا د پنجاب حکومت د پی ټي آی سره رویه ده همدغه رویه په خیبر پښتونخوا کې د پی ټي آی حکومت د هغه ځای د عوامو سره ده. دا تاسو ته ښکاري په سکرین باندې په ضلع مومند انبار علاقه کې د جمعیت علماء اسلام د طرفه یو پرامن احتجاج چې د جمعیت علماء اسلام سیکرټري اطلاعات په هغه باندې اف آی آر کټ شوی دی او متعدد افراد ملګري کارکنان د جمعیت علماء اسلام هغه گرفتار کړی شوي دي. نو تاسو یو طرف ته چغې وهئ د احتجاج چې زموږ حق دی پرامن، او خو پرامن احتجاج تاسو کړی هم نه دی، تاسو سره خو اسلحه هم وي، کرینونه هم وي، ګاړې وي. بل طرف ته د منظور پښتین کسان یا د جمعیت علماء اسلام کسان چې خیبر پښتونخوا کې هغوی پرامن احتجاج کوي او هغه مسلح نه دي، مکمل پرامن دي، هیڅ قسمه د هغوی سره اسلحه نشته. تاسو هغوی ته بیا د دې اجازت ولې نه ورکوئ؟ افسوس تاسو په دې منافقت باندې. زه وایم چې د پنجاب حکومت او وفاقي حکومت ته پکار ده چې د خیبر پښتونخوا د پی ټي آی والا یا د هغوی حکومت چې احتجاج کې جلسې ته راځي وینیسي او په سړکونو باندې راکاږي.